اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر الله مطرده الشیطان. امام علی علیہ السلام چې ذکر الهی د شیطان ورکول سبب جوړي. څوک چې ذکر الهی کوي هغه ته شیطان وسواس شیطان نغدي کوله ممکن نه ده. شیطان به تو نه وریاوي ته به شیطان نه وریاوي. کچېرې ذکر نه غافل شوي شیطان به ته مرګلی وي. شیطان بهترین تو مرګلی به وي ته به شیطان سره مرګي تا کوي. ذکر ذریعې سره بهترین هتیار د شیطان ځانه وریا کوي. څوک څه ذکر کې مشغول دي مولا علی علیه الصلاۃ والسلام یی ایننا تو بدن کې ذکر ده ایننا یعنی تو خدا یاد نه غافل نه زبان باندې ته خدا یاد کوي. پروردگار عالم تو ظاهر پاک و پاکیزه کوي. یعنی دا داسې ده چې کله انسان بیمار وي کچېرې ګولې مولې علاج وخوري اینه بدن ته داخل کی یاغه ښه کولې آثار بیا بهر اعضاو باندې ظاهر کیږي. کچېرې ته زبان باندې و اینه زړه باندې خدای ذکر کې مشغولي مصروفي بیا ظاهر څه ته څه یایي هغه به پاک و پاکیزه یایي. که ته واوریا پاک و پاکیزه بیایي. کچېرې ته لاس پې خوروي یو قدم کې یادې هغه به پاک و پاکیزه وي. مثال در کوم هغه دا څه جوړ والا موسم دی ونو لګولې والا دلته بیا مو ډېر داسې بېځایه بېځایه ونې یا لږه بوټي لږه خپل ځای نه ورته پېژندو لیاره نه ورته پېژندو. که چیرې یو انسان یوه ونه ولګوي چې خدای ذکر کې مشغول نه دی خدای نه دی په زړه کیدای شي هغې ونې واجې نه لیاره تانګه شي. کیدای شي هغې ونې واجې نه لښتی و ویله تانګه شي. کیدای شي هغې ونې واجې نه تو جنګ ونیوه شي. کیدای شي هغې ونې واجې نه څه اخ چولګولي دی څه هغه د خدای ذاکر نه دی خدای یاد یې زړه کې نشته دی. کیدای شي مړیا ونیوه شي کلی وطن ونې بیګاړه شي و مړ زندایا ونې بیل شي متمهانې ونې بیل شي. خو که چیرې یو هماغه ونه دی یو هغه انسان یې لګوي چې هغه خدای یاد ذکر زړه کې دی دغې ونې دوره برکات خدای ورکې واچوي چې هغه کیدای شي سیوري ته څوک کیني میوه یې ونه وخوري. کیدای شي دینه جامه یې لاندې جوړه شي دغې جامې کې کلي وطن مسایل یا ذکر شي. کیدای شي کلي ته یې هسپتال ضرورت دی کلي ته یې اسکول ضرورت دی کلي ته یې متمهانې و مسجد ضرورت دی روډ ضرورت دی. داسې مرکه وشي چې هغه ذمهدار کس ته لاړ شي د هر چې ونه وغواړي و کلي کوم ضرورت دی هغه یې پوره شي. خو مقصد دا چې کوم یو انسان چې خدای ذکر کوي هغه قول و فعل پروردگار عالم برکات وکړي چي. کوم یو انسان چې خدای ذکر نه غافل دی چې ته هغه خولې نه به خبره نه وځي. ډېرې خبرې به وکړي یوه خبره بیا څوک ونه اوري یوې خبرې نه بیا خلکو ته پیدا نه ورسي. ډېر بنیادونه به کیده وي خو کیدای شي هېچ چا ته هغه کې موقع نشي میلاو چې هغه کې عبادت وکړي. اخ کاس بنیاد کې دولې کې ډېر زیات برکات وي څوک چې د خدای ذکر کوي. بس کوم یو بنیاد کې ګدوی اول خدای ذکر وکوي نه تو بنیاد اتا کوم یو کار دی هغه کې خدای برکات چي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.